نحمده ونصلي على رسوله الكريم. محترم مسلمانانو، نننۍ ویډیو ډیره اهمه او ضروري او بهترینه ویډیو ده چې خامخا دا ویډیو د اخره پوری خامخا چې کوم دی دا وګورو. محترمو، دا غیر مقلدینو یو مناظر دی شیخ ریاض الله صاحب. هغه د مفتی صاحب سره د رفع الیدین په موضوع باندې مناظره کړې ده او په هغې کې داسې ګډوډ عبارت ویلی دی چې ریکارډ یې مات کړی دی. انشاءالله تاسو به اوس وینئ چې آیا زما دا خبره دا رښتیا ده او که نه ده، چې ده څومره ګډوډ عبارت ویلی دی، څومره غلطیانې کړي دي. محترمو، ما د ده نه ټوټل 40 نه بره غلطیانې راویستلې دي، خو انشاءالله په وخت پوخ باندې به مونږ د دې نه لږې غلطیان چې کوم دی را اخلو او ستاسو وړاندې به چې کوم دی پیش کوو. محترمو، اول نمبر خبر خو دا ده، دا دومره ګډوډ عبارت او دومره زر عبارت چې کوم دی ځای په ځای باندې وایي چې په هغې باندې سر څوک پوهېږي نه، نو ده پکې په دې کې یو لوی مقصد دی. مقصد دا دی چې بس ګډوډ عبارت وایي خو زر وایي چې څوک د سره پوهېږي نه چې دا څه وایي، څه لفظ وایي، څرنګه اعراب وایي، نو چې چا ته پته نه لګي نو ده نه به غلطي څنګه راوباسي. داسې عبارت وایي چې ته دا په پښتو کې لګیا دی او که نه په اردو کې لګیا دی او که نه چې کوم دی په عربۍ کې لګیا دی. لکه تاسو د دې چې کوم دی لږ عبارت تاسو وګورئ څومره زر لګیا دی او داسې زر د هغې خو سره پته نه لګي چې دا څه وایي. محمد بن عبد الله الحافظ حدثنا ابو جعفر احمد بن عبيد الحافظ وابو القاسم عبد الرحمن بن حسن القادري ابي محل قال حدثنا ابراهيم بن مسلم بن الحمداني حدثنا ادم بن ابيات حدثنا شعبة بن حكم قال رايت. محترم، تاسو د دې د عبارت واورېدو څومره زر لګیا دی، د دې خو هېڅ پته نه لګي، نو هغه هم ښه هوښیار دی، بس راشه زر عبارت ووایه او چې هېڅ پته یې نه لګي، لږ په قلاره باندې ووایه چې ستا د عبارت پته ولګېږي. خو بیا هم د الله پاک فضل دی او د الله پاک رحم دی چې ما د ده په دې عبارت باندې کوشش وکړو، د ده د دې ګډوډ عبارت نه د زر عبارت نه چې کوم ما غلطیانې راویستې او ستاسو د وړاندې چې کوم دی انشاءالله هغه به اوس پیش کېږي. او په یو موقع باندې چې کوم دی ده پکې دا هم مفتي صاحب ته ویلي چې زما په شان چې کوم دی او دغه شان عبارت وایا او که دغه شان زما په شان عبارت نه وي نو زه بیا عبارت نه یم، نو ستا په شان ګډوډ عبارت شروع کړي، لکه څنګه چې تا د ګډوډ عبارت چې کوم دی او د غلطیانو ریکارډ چې کوم دی تا قایم کړی دی، نو مفتي صاحب هم ستا په شان ریکارډ قایم کړي. سو عن ابو عبد الله الحافظ وابو سعيد بن ابي عمر قال حدثنا ابو العباس وابن ابي يعقوب حدثنا بهر بن نصر دقش عبارت توم غل بيان نام كتاو النبي حدثنا عبد الله بن وهب زبيب مستبين من اشنا كارد الاستودي رايت طاووس كبر اي منيس سندنا وايد ماشن غورا وكشري كبر الله اكبر رايت طاووس كبر اي منيس سندنا وايد ماشن غورا وكشري كبر الله اكبر. نو دا دغه خبره کوي چې زما په شان عبارت وایا، نو ته خو ټول ګډوډ عبارت نو ستا په شان ګډوډ عبارت شروع کړي او بیا پکې دا خبره مو کړي وایي د مولوي صاحب د مخکې نه دا عادت دی چې دا سند نشي ویلی، د ده په مرض باندې موږ د مخکې نه پوه یو. دا یې پکې چې کوم دی هم مفتي صاحب ته ویلي. عن عبد الله بن الفضل د مولوي صاحب د مخکې دا عادت دی چې دا سند نشي ویلی، د په مرض موږ نه مخکې نه پوه. عن عبد الرحمن بن عقبه عن عبد الله بن الفضل د مولوي صاحب د مخکې دا عادت دی چې دا سند نشي ویلی، د په مرض موږ نه مخکې نه پوه. عن عبد الرحمن. نو محترمو، د شیخ ریاض الله یوه غلطي چې کوم دی ستاسو د وړاندې زږدمه موږ نمونې خروار، لکه یو عبارت کې دا وایي ولیس اسانیده اصح، نو
محترمه لیس چې کوم دی دا فعل ناقص دی او د فعل ناقص عمل څه دی اسم مرفوع خبر منصوب غواړي نحو مر رواله د اولا طالبان سره خیر دی کینه څه بد خبره نه ده او وی ګوره ان شاء الله تعالی تا ته به زمونږ د اولا طالب هم دا جواب درکوي چې د افعال ناقصه اسم مرفوع وي او خبر منصوبي نو تای اسم هم مرفوع کړی دی او خبر دی ولا هم مرفوع کړی دی نو ته وی چې ولیس اسانیده اصح دا عبارت دی غلط دی صحیح عبارت داسې دی ولیس اسانیده اصح تاسو د دې دا غلط عبارت واورئ لا يرفع يديه وليس اسانيده اصح من رفع الايدي لا يرفع يديه وليس اسانيده اصح من رفع الايدي نو محترم چې کوم دی دا دی څومره یو لوی او غټه غلطي کړې ده کنه ځکه چې مناظر اسلام نه اوس چې مناظر اسلام نه وي نو بیا مونږ چې کوم دی دا ګیله نه کوله خیر دی خو ته دا غوي لوی مناظر د غیر مقلدینو ته به ډېر زیات احتیاط کې دغه رنګي دا یو بل غلطی کړی دا او دا عبارت وای وعند رفعه رأسه من الركوع نو دا یو بل لوی غلطی کړی دا هغه داسي چې د رأسه رفع دا تاولی مرفوع له د دې وجه صدا ځکه چې رفع دا خو مضاف ته چې کوم دی هی ضمیر تھا دا مضاف ته خو بیا اخوا دا رأسه مرفوع د دې وجه صدا محترم د دې رفع ویل درست نه دی په دې وخت کې چې کوم دی دا مرفوع ویل صحیح نه دی ځکه چې وعند رفعه رأسه من الركوع عبارت درست دی ځکه چې رفع لفظ چې کوم دی دا مصدر مضاف دی او هی ضمیر مضاف الیه دی معنن فاعل له نو اخوا منصوب عبارت پکار چې دا ول مفعول به شي نو رأسه مضاف الیه دا به کوم دی بیا ول مفعول به شي نو دا منصوب ول پکار دی وعند رفعه رأسه من الركوع ول پکار دی لکه تاسو ته مثال خیمه اذا اوکا امک معصیه کبیره نو دی وخت کې امک ولی منصوب دی دی وخت کې اذا مصدر مضاف دی او ک ضمیر مضاف الیه معنن فاعل له او امک چې کوم دی دغه مضاف الیه منصوب دی مفعول به دی دغه رنګي تطهیرک بدنک خیر نو دلته هم تطهیر مصدر مضاف دی او ک ضمیر مضاف الیه معنن فاعل له او بدنک مضاف الیه مفعول به دی نو دا یو لوی غلطی دلته کړی دا چې دلته رأسه د مرفوع له دا منصوب پکار دی وعند رفعه راسه من الركوع وعند رفعه راسه من الركوع او افسوس په دې خبره ده چې دا خواته کوم مولیان ناستي او دا کم کلاړیان چې دي نو دا هم د الله شان دی خدای ناقابل ټیم چې کوم دی راجمع کړی دی ناقابل چې کوم دی ټیم دی هغه هم په دې نه پوهیږي بس هغه هم دغه چغې مغې وي او دا ورسوم لګیا دی نور په دې نه دی چې لکه زمونږ دا شیخ صاحب څه وایي د خو موږ وشرمولو خو بس چې ټیم داسې وي چې هغه کمزورې وي کلاړیان کمزوري وي نو بس بیا خو ګیله نه ده پکار نو او دغه رنګي بل عبارت ویلې ده واما حديث البراء ابن عازب نو دا هم چې کوم دی محترمو دا یو بل غلطی ده ځکه عازبو دا د ابن د فار مضاف الیه دی نو مضاف الیه همیشه مجرور وي نو داسې عبارت پکار دی چې دا مجرور شي و اما حدیث البراء ابن عازب او ته چې عازبو دا دی بل غلطی ده فرمای و اما حدیث البراء ابن عازب انه سلم رفع يدين في الافتتاح ثم فرمای و اما حدیث البراء ابن عازب انه سلم رفع يدين في الافتتاح دغه رنګ محترمو دا یو بل غلطی کړی دا فهذه اللفظه قد حكما ببطلانها ووقوع الغلط ائمه الاسلام والحديث نو دیزه کی دا هذه اللفظه منصوب لده دا ولي منصوب ده نو محترمه هذه اللفظه
دا ویل نه دی پکار بلکې هذه اللفظ دا به مبتدا جوړیږي او مرفوع به جوړیږي ځکه چې مبتدا ده نو مبتدا وي مرفوعه نو اخوا عبارت چې کوم دی بیا بل ټول خبر جوړو نو تا مبتدا منصوبه کړه نو بس ته وایې چې راشه عاصم ټول عمر هم چې کوم دی په مرفوعات کې مبتدا چې کوم دی راوستله راشه نن منصوبات ته واړوه ولې 2020 ته تبدیلي پکار ده ځکه تبدیلي والا حکومت هم تاسو خوښوئ که نه نو 2020 ته تبدیلي تاسو خوښوئ نو په دغې لحاظ چې کوم تا مبتدا هم منصوب کړي ده محترمه مبتدا مرفوع وي نو فهذه اللفظ دی فهذه اللفظ غلط دی ثم لم يعد فهذه اللفظة قد حكم ببطلانها ووقوع الغلط أئمة الإسلام والحديث ثم لم يعد فهذه اللفظة قد حكم ببطلانها ووقوع الغلط أئمة الإسلام والحديث او بل ناشنا خبر دا ده چې عبارت ټول ګډوډ وای نو هغه مفتي صاحب د لیپي आवाज وکړو چې عبارت ته ټول ګډوډ وای دا وای چې زما په شان دی عبارت وایو نو مفتي صاحب د ورته چې ته خو عبارت ټول ګډوډ وای ما د غلطي راوخه یو غلطي را تراوخه یا عملګری چې کوم دی هم د سره ملګری شو نو مار د غلطانو خو دا یو غلطي ده وای ما د یو غلطي راوخه یا نو هغه دنیا غلطان نکړي خو مناظره شروع ده نو تاسو چې کوم دی محترم دا خبر لګ ووري ولي غلطي هو غلطي وقايا ولي غلطي هو غلطي وقايا نو افسوس به دې خبره دی وای ما ته یو غلطي راوښایه نو ستا به مونږ کومه غلطي تا د درښایه یوه خو نه ده که نه که یوه غلطي نو سړی و چې زه یو غلطي د هغه به در وښیم یوه نه ده دوه نه دي دومره غلطیان دي کړي دي چې دا غلطیان چې کوم دی شمار نشته نو چې غلطیان دي بې شماره کړي دي نو بیا به کې را فخرم کې چې ما ته یو غلطي راوښایه دا ویډیو خو تاسو وکتلی که نه دا غلطیان خو تاسو وکتلي که نه یوه یې کړي ده دوی کړي دي دنیا غلطیان دي ان شاء الله زه تاسو ته مختلف ټلیفونو کې د دې یو غلطي چې کوم ان شاء الله تاسو ته وړاندې کوم تاسو به کوم د غلطیان په خپل اوري نو الله رب عزت موږ د غلط خلکو نه وساتي وما علينا الا البلاغ